قرآن مجید د سورہ جمعہ آیات مبارک او یو حدیث د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تلاوت کو محترمو پدغی کی اللہ رب العالمین او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدغ حدیث کی د یو شخصیت متعلق پیشنگوئی کئی چې هغه شخصیت د عالم اسلام یو ډېر لوی محسن دی او هغه شخصیت چې په مسلمانانو باندې د هغه لوی احسان دی. نن که ما ورته مونځ کوو د مونځ مسایل راته ډېر په اسانۍ سره زده دي. نن که مونږ حج کوو د حج دغه مسایل قدم به قدم ډېر په اسانۍ سره راته ملاویږي. نن که زکات ورکوو د زکات مسایل ډېر په اسانۍ سره راته ملاویږي. نن د جهاد کو د جهاد متعلق مختلف قسم قدم به قدم مسائل ډېر په اسانۍ سره ملاویږي. یعنی د ژوند او زندګۍ په هر شعبه کې موتا ته مسائل ملاویږي او ډېر په اسانۍ سره د قرآن او سنت په رڼا کې ملاویږي. همدغه کارنامه چې تدوین دین ورته ویل کېږي دا د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کارنامه ده او همدغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په دغه امت باندې احسان دی. مخکې جمعو کې به انشاءالله العزیز به تفصیل سره ذکر کوم چې علماء کرامو د دومره پورې لیکلي دي چې په مسلمانانو باندې لازم دي چې 15 ټیمه په خپل دعا کې حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یاد کړي. ځکه دغه احسان د تدوین دین والا د دومره لوی احسان د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په دغه امت باندې کړی دی چې یقینا ما ورته د هغې احسان او شکریه نشو ادا کولی. دغه آیات ما ستاسو په وړاندې ولوستو. زه به انشاءالله العزیز شپږ اته جمعې مسلسل په تفصیل سره د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ژوند او زندګۍ مختلف پهلوګانې د تاسو په وړاندې پیش کوم. ځکه محترمو دا هغه مظلوم شخصیت دی چې څومره خدمات زیات دي څومره په دې امت باندې احسان لوی دی هغومره په دغه دور کې محترم دغه شخصیت مظلوم ګرځېدلی دی. ډېر خلک هغه دي هغه خبر نه دي د هغه د حال نه د هغه د کارنامو نه د هغه د شان نه د هغه د فضایلو نه د هغه د مرتبې نه د هغه د مقام نه. د دې وجې نه محترمو انشاءالله العزیز را روانو و اتو جمعو کې به زه په تفصیل سره دغه حالات تاسو ته ذکر کوم. دغه آیات ما ذکر کړو. کله چې دا آیات نازل شو نبی علیہ السلام ناس دے خواته سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس دے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام نے تپوس کی د دې آیات نسوک مراد دی د دې مطلب څه دی. وآخرین منهم لما يلحقوا بهم. نبی علیہ السلام د سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ په سر باندې لاس کې خودو وی فرمایل دغه حدیث د احادیث مختلفو کتابونو نقل کړی دی. امام بخاری رحمه الله هم نقل کړی دی. امام مسلم رحمه الله هم نقل کړی دی او د احادیث مختلفو کتابونو نقل کړی دی. د مسلم شریف الفاظ دا دي نبی علیہ السلام د سلمان فارسی په سر باندې لاس کېښود وی فرمیل لو کان الدین عند السریا. یو روایت کې لفظ د دین راځي بل روایت کې لفظ د ایمان راځي بل روایت کې لفظ د علم راځي. یعنی لو کان الدین عند السریا لو کان الایمان عند السریا لو کان العلم عند السریا لذهب به رجل من فارس. د مسلم شریف الفاظ دي ویل که دین سریا ستوري ته وخیږي که ایمان سریا ستوري ته وخیږي که علم سریا ستوري ته وخیږي هلته لاړ شي. لذهب به رجل من فارس. خامخا د فارسو نه یو کس به راشي چې هلته به پسې وخیږي د هغه ځای نه به ایمان حاصل کړي د هغه ځای نه به دین حاصل کړي د هغه ځای نه به علم حاصل کړي او ښکته ځمکې ته به یې راوړي. محترمو تاسو وګورئ نبی علیہ السلام څه وفرمیل لذهب به رجل من فارس. څلور امامان دي چې د هغوی د مذاهبو تدوین شوی دی. مونږ هغې ته ائمه مطبوعین ویلی وایو ائمه مجتهدین ورته ویلی شي. څلور امامانو په نوم باندې مونږ هغه پېژنو
په دې څلورو امامان چې نن په پوره دنیا مشرق مغرب شمال جنوب کې هغه پېژندلی شي د پوره دنیا مسلمانان د دیو په مذاهبو باندې عمل کوي د دیو پیروکاران دي د دیو مخلدین دي په دې څلور واړو امامانو کې چې مونږ ګورو حضرت امام مالک رحم الله مور پلار عربي دي عربي النسل دی حضرت امام شافعی رحم الله عربی النسل دے مور پلار عرب دی حضرت امام محمد ابن حنبل رحم الله عربی النسل دے مور پلار عرب دی په دې څلور امامانو کې یو امام هغه د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله چې داغه مور پلار فارسی دی فارسی النسل دی د افغانستان د خطې ده چې کوم ځکه د فارسی یعنی دغه فارس اوسېږي فارسی والا اوسېږي فارسی النسل اوسېږي د دې ځینې د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله نیکونه تللی دي او د هغه ځای نه عراق او کوفه کې آباد شوي دي محترمو د دې وجې نه امام سیوطي رحم الله مستقل کتاب د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په مناقبو باندې لیکلی دی همدا حدیث نقل کوي د دې نه بس امام سیوطي رحم الله د امام شافعي رحم الله مخلد دی هغه په مذهب دی هغه په واضح الفاظو سره وایي قد بشر صلی الله علیه وسلم بالامام ابي حنیفه رحمه الله په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امام ابو حنیفه رحم الله په حواله سره بشارت او خوشخبری ورکړي ده قد بشر صلی الله علیه وسلم په تحقیق سره خوشخبری ورکړي ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالامام ابي حنیفه رحم الله د امام ابو حنیفه رحم الله بارک او حافظ ابن حجر رحم الله یو ډېر لوی عالم دی لوی محدث دی کتاب لیکلی دی الخیرات الحسان حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مناقب باندې هغه د دې حدیث لاندې لیکي هذا اصل صحيح يعتمد عليه في البشارة بأبي حنيفة دا صحیح حدیث دے يعتمد عليه چې اعتماد کولای شي بروسه کولای شي باغې باندې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د بشارت په حواله سره د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په حواله سره په باره کې د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په باره کې په دغه حدیث کې نبی علیہ السلام خوشخبری ورکړي د بشارت یې ورکړي او علماء کرام وی واقع نقل کړي دا خپل کتابونو کې نن سحر ما کتا بخت نصر چې هغه زمانه کې تر شوی دی یو ځل خوب ګوري زمانه کور په سین کې یو ونه راوختله د ډېر خورش و انتهایی بیر پاس نه یو کاڼه راغی او دا ونه ختم کړله ټوکړې ټوکړې یې کړه نه تنه پاتې شوه نه زیله پاتې شوه نه څانګې پاتې شوې نه پاڼې پاتې شوې سوا د یوې پاڼې نه هغه ما وکته چې دا یوه پاڼه ختمه شوې د وروسته شنه شوه بس د دې ولې حضرت دانیال علیه السلام نه تپوس کې زما د خوب تعبیر څه دی هغه ورته وایي د دې مقصد دا دی د بره نه چې کوم کاڼه راغی او د ونه ورباندې ولګېده ختمه شوه د آسماني کتاب دی قرآن مجید دی چې د په راتلو سره به تمام ادیان ختم شي تمام مذاهب به ختم شي او د یوه پاڼه دا چې واپس راشنه شو راغله دا به ستا په نسل کې یو کس راځي چې الله رب العالمین د دغه دین چې په محمد رسول الله باندې نازلیږي د هغه په ذریعې سره به الله رب العالمین د دغه دین تدوین کوي هغه به ستا په اولاد کې خاندان کې به چې امام ابو حنیفه په نوم سره به خلک پېژني د دې وجې نه نن محترمو کې تاسو وګورئ مشرق کې مغرب کې زه به انشاءالله روانو جمعو کې تفصیل سره ویم دغه نن پوره دنیا د پاکستان کې افغانستان کې هندوستان کې بنگلادیش کې عراق کې په دې ملکونو کې چې وګوره د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مقلدین دي ترکو ته لاړ شه مختلفو ممالکو ته بیا لاړ شه سعودي عرب ته سعودي عرب کې د حضرت امام احمد بن حنبل رحم الله مذهب سرکاري طور ته رایج دی لیکن دا وی فیصله دادا چې په کوم ځای کې زموږ فقه زموږ رهنمایي نه کوي عدالتي مسایلو کې د بازار منډایي تجارتي مسایلو کې جنگي مسایلو کې هلته به موږ د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د فقه نه رهنمایي اخلو مصر ته لاړ شه امام شافعي رحم الله اخرنۍ زمانه مصر کې تېره شوې ده مصر والا د حضرت امام شافعي رحم الله په مذهب باندې دي لیکن دا ویم فیصله دادا کوم ځای کې چې فقه شافعي زموږ رهنمایي نه کوي
الته مونږ ته مسایل حل نه ملاويږي مونږ بل تر امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په فقه باندې فیصله کو هغه باندې با عمل کو لیبیا ته لاړ شه الته امام مالک رحم الله مذهب رایج دی سرکاري مذهب د امام مالک رحم الله دی لیکن دا ویم فیصله دادا کمزې کې زمونږ فقه زمونږ رهنمایي نه کوي کمزې کې زمونږ فقه زمونږ رهنمایي نشي کولای الته جزئیات موجود نوي الته رهنمایي او تفصیل موجود نوي دا ویم فیصله دار چې الته موږ د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په فقه باندې عمل کوو او د دې وجه دا مذهب دومره وسیع دی 12,70,000 یا 90,000 جزئیات پکې دي 800 کاله دا عملی نافذ پاتې شوی دی بهرحال زه باغې وروسته بیا بحث کوم عرض مې کوو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله صرف احناف نه نن قسم دې مشرق مغرب شمال جنوب مسلمانان دغه احسان مند او د دې ځان د علی حدیث او غیر مخالف د دې زبانه ولا ادم کتابونه راوخلا شیخ امین الله صاحب د دې چې وسنه دی ورته مجتهد دوی د اجتهاد بویم باغ نه دی ورغله خو دی ورته مجتهد دوی دغه امین الفتاوی راوخلا دغه دین الخالص را ولا ما مطالعه کړی دی موږ سره لایبرری کې پراته دي شپږتو مسائلونه علاوه په دې ټول مسائلو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په قول باندې فتوا ورکړي دا غي نه علاوه دیو طرف نو مینه ملاويږي چې کوم طرف لاړ شي دیو جن محترمو زماره دومره تمهید مقصد دا و چې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د هغه شخصیت دی چې په پوره امت باندې د احسان دی باوجود د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د هر څه باوجود یو مظلوم شخصیت یو ډېر لوی محدث دی د لس لک احادیث حافظ دی هغه د چا د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله باره کې تذکره وکړله ویل جی پلان کې د امام ابو حنیفه رحم الله باره کې دغسې نازیبه الفاظ ویله هغه وفرمیل الحسد الفتى اذا لم ينالوا سعيه فالقوم ازداد له وخصوم كزرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا انه لذميم خلقو دا غزوان سره بغض او حسد شروع کو حسد ډیر خطرناک مرض دی محترم حماس سره خلقو کې اکثر بیا منتقی ویل خلقو دا غزوان سره حسد شروع کو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله صاحب اذا لم ينالوا سعيه کله چې داغه مرتبه ته او داغه جدوجهد او داغه کوشش ته نه رسیدي فالقوم ازداد له وخصوم قوم دغه دشمنان وګرځي جګړې ولانجې ورسره شروع کی كزرائر الحسناء قلن لوجهها حسد وبغضا انه لذميم جنکې ملګری وي په دې کې دا یو جن ډېر خسته وي الله تعالی خایس ورکړي حسن ورکړي نو دا نور جنکې ورسره اوس بغض شروع کی برداشت نشي کولای نو دیوزوي نه مړه دې تور مخ ته وګوره اوس دا تور مخ چې دا خسته مخ ته تور مخ وای دا خالص د بغض د وجنه لګیا دي هغه داخله خمس الخيادي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله بارک جب بهرحال ان شاء الله تفصیل کوم ونن راځم محترم امام اعظم ابو حنیفه رحم الله 80 هجری کې پیدا شوی دی د دنوم دی خپل نوم نعمان دی د پلان نوم ثابت دی او دی مشهور دی د ابو حنیفه بنوم سره نعمان څه ته ویل کیږي حافظ ابن حجر رحم الله په خپل کتاب کې د درې وجوهات لیکلي د درې معنی لیکلي درې مطلب لیکلي اول نمبر نعمان د نعمت نه د اسم مبالغه صيغه ده او قران مجید کې لوی نعمت هغه اسلام ته ویل شوی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا حافظ لګي بل بدی کی اشاره د خراب خبري طرف ده چې دغه لوی نعمت چې اسلام دی الله رب العالمین په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کامل کړی دی دا غیر کاملیت او مکملیت اعلان کړی دی ام دغه لوی نعمت ام دغه کامل او اکمل دین نعمت د دې تدوین بر حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په ذریعہ سره الله رب العالمین کوي داغه په ذریعہ سره الله رب العالمین وکړي دویم نمبر نعمان دا ویني ته ویل کیږي ویني ته دا په بدن کې وینه ده اوس د بدن ژوند دا نظام هم په دغه وینه باندې روان دی کدا وینه ختم شي بدن نه چلیږي
دا وینه په دې نوکانو تم را ورسیږي، د یختان سر تم راشي، خبو تم راشي، د بدن یوه حصه نشته چې دا وینه هلته نه رسیږي. نو دې کې اشاره ده څنګه چې بدن روان دی، ژوندی دی په دې وینې سره. که کله دغه وینه ختمیږي، ژوند او زندگی ختمیږي. دغسې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ده محبت په مشرق مغرب شمال جنوب مسلمانانو په زړونو کې دی. د ده محبت د دغه ټولو مسلمانانو په زړونو کې دغسې کېدل ضروري دي. کوم ځای کې چې دا محبت ختمیږي هلته محترمو د دین او شریعت سره تعلق ختمیږي. او دریم نمبر نعمان دا په عربو کې یو قسم واښه دي، یو ډېره خوشبويي کوي، د لرې پورې د دې خوشبويي خورېږي. یو خوشبوداره سور رنګ واښو نامه ده نعمان، د لرې پورې د دې خوشبويي رسېږي. یعنې په دې کې اشاره د دې خبرې طرف ته چې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فقه په پوره دنیا کې بیا موندل کېږي. او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د تدوین دین دغه مرحله سره انجام کړی ده. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تدوین کړی دی، هغه پویلی دي، هغه په یو طریقې سره برابر کړی دي. د وجه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دغه تدوین کارنامه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت موتا ته ډیر په اسانۍ سره مخې ته ملاویږي او موتا ور باندې عمل کوو. دغه سنت او خوشبويي پوره دنیا کې خوره شوې. او روایتو کې راځي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سیرت نگاران، سوانح نگاران هغوی لیکي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو روایت دا دی ابتداءً چې کله دی د علمي مشاغلو نه، یعنی د طالبۍ د دغه مشغولیتونو نه فارغ شو، دی د ځان سره سوچ کوي چې اوس ځان ته انتخاب د کم میدان وکم. سوچ کوي الله رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بس ذکر اذکار او درس و تدریس خپل مشغله کې به مشغول اوسېږم، د شپې به عبادت کوم، د یوې بېګا ته شپې ته لګیا مې عبادت کې خوب راغی، سترګې مې ورغلې. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې راځي، ما ته وایي ابو حنیفه د دې لپاره ډېر خلک دي، په زرګونو خلک دې عبادتونه کوي، خو هغه عبادت ګزارو تر مسایلو ضرورت دی، هغه عبادت ګزارو ته د رهنمایي ضرورت دی، هغه عبادت گزارو ته دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مخې ته دراوړو ضرورت دی. تر تدوین دین په دغه کار کې ولګېږه، نور کارونه پرېږده، هغې ته توجه مه ورکوه، نور صلاحیتونه په هغې کې مه لګوه. ویل سهار ته چې زه کله راپاڅېدم ویل زه خوشحاله وم چې زما مخې ته ژوند یو مقصد راغی او یو څیز راغی چې زه په دغه پروګرام باندې کار کوم. خو له تدوین دین په حواله سره زما مخې ته څه څیز نشته دی، څه پروګرام نشته دی، څه یو داسې کارنامه د دې نه مخکې نشته دی چې زه هغه مخې ته کېدم او په دې طرز باندې زه کار وکړم. خبره نوې ده، ځکه د تدوین دین دا مرحله د دې څلورو ائمو سره انجام کړې ده. خو په دې ټولو کې اولین امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی. امام مالک رحمه الله که دغه تدوین دین او دغه فقه تدوین هم شوی دی، د هغې لپاره بنیاد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او دغه شاګردانو کتابونه وو، د هغوی فقه وه. امام شافعي رحمه الله دپاره د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فقه بنیاد و، د امام احمد بن حنبل رحمه الله دپاره د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فقه بنیاد و. د ټولو نه اولین هغه شخصیت چې د دې بنیاد یې هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی. او یو دویم روایت کې راځي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د درس و تدریس حلقې ډېرې تیزې لګېدلې به وې، لرې لرې نه به خلک راتله. دې وخت کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله څه وخت درسګاه ته راتګ پرېښودو، شاګردان پسې راتله حضرت جي تاسو روغ جوړ یې، څه بیماري هم ظاهرا نشته دی، څه خبره ده ولې نه راځئ؟ او ځکه اچانک درسګاه ته راتګ پرېږده، ما خو څه وجه به وي، بیمار نه یم، څه مشکلات راته نشته دی، ولې نه راځم؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپله خبره نه کوي چاته، بس خبره کې زړه کې پټه کړې ده. او شاګردان خو لوی لوی مجتهدین علما پکې وو، هغوی ونښته حضرت تاسو مونږ ته ووایئ که څه بیمار یئ، کوم طبیب ته به دې وضو علاج به درته وکړو، که څه نور مشکلات یې هغه مونږ حل کولی شو، د اسبابو تحت هغه به حل کړو. دیو مجبور وکړو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته خپل خوب وایي. او د مخکینی روایت کې امام صاحب رحمه الله فرمایي دا اوله شپه چې مې خوب وکړ خوشحاله یم،
خو دویمې ورځې ته په دې سوچ یم چې زما مخې ته څه کارنامه نمونه نشته دی چې زه به څه کومې طریقې سره تدوین کوم. الله بله شپه چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ګورم حج ته تللی یم. ویل د مکې مکرمې نه فارغ شوم مدینې منورې ته راغلم. کله چې دلته راورسېدم د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزې مبارکې ته ورغلم د سلام په غرض باندې. دلته چې ګورم روزه مبارکه کولاو شوې ده، خلق ناست دي رګید څلور طرف ته خلق ناست دي، خوب وي. بل زه ګور اشګلانو ته د ولې د ښځې خوب مې کتلی ډېر پریشانه کړی یم، زړه مې نه لګېږي، اوس همت او جرأت مې نه کېږي د تدریس. بل زه ګورم دا خوب هم کله کله بظاهر ډېر عجیبه وي، خو د هغې تعبیر بیا د هغې خلاف وي. نهر زبیده تاسو اورېدلی دی، زبیده بیبي ډېره لویه زنانه تېره شوې ده. خوب ګوري چې خلک راځي او ما سره بدکاري کوي. کله چې د خوب تعبیر تپوس وکړو، ویل تعبیر یې دا دی، ویل ته به یو نهر وباسې او بغې په ذریعې سره به خلک فایده حاصلوي. امام ابن سیرین رحمه الله ته یو کس راغی، ویل زرجي زه خوب ګورم چې په کور کې زما د کټ د لاندې اور بلیږي. ورته ویل لاړ شه د کټ د لاندې راځې راوکنه، دلته خزانه دفن ده، دې چې ځای راوکنه ستو خزانه دفن دلته. سمو د پس یو بل کس راځي، هغه هم دغه خوب ورته بیانوي، حضرت جي خوب ګورم زما د کټ د لاندې اور بلیږي. هغه ته جواب ورکوي، ورته ویل لاړ شه کور دې اور اخلي، خپل اهل و عیال بهر کړه. ګورئ خوب هر چا ته مه بیانوئ، د خوب خپل ماهرین وي. اوس داسې سړي ته خوب وروړه چې تعبیر هغه چا نه و تپوس وکړه چې یو خو ستا خیرخوا وي، بل ستا د احوال و حال و حالات نه خبر وي، او دریم نمبر کم از کم د خوبونو تعبیر د دې ماهر وي. دا درې صفتونه یو چا کې پیدا کړه، بیا ورته ورسه خپل خوب ورته ووایه، تعبیر ورته درکړي. هر چا ته مه وایه. زمونږ سواد کې ورته زمونږ یو استاد وغیره دی ډېر ماهر و، خو هغه چې به څه به وو هغه ته ویل. یو طالب ورته راغی، ورته ویل سره جي بیګا مې خوب کتلی و چې زمونږ هغه د موبایل دا دور نه و. حضرت جي خوب مې کتلی و زمونږ په کور باندې زه ګورم چې دا سپوږمۍ ګټ وګړی شوه. نو ده ته دغسې وکاته، ویل کور ته لاړ شه مور دې مړه ده. بعضې به خوبونه به ورته راغله، هغه تعبیر چې به یې واورېدو، بیا زمونږ یو بل استاد ویل ته خوبونه مه وروړئ، ویل دا خو بیخي د چاړو خاطر نه کوي چې صحیح په مخه ورته ووایي. طالب ته دغسې ویله په ژړا شو روان شو هغسې. نو د خوب تعبیر د ځان یو فن دی مستقل. په هغه دور کې امام ابن سیرین رحمه الله تېر شوی خوب. نو څوک چې خواته ناست دی ورته وایي حضرت جي دا خوب تاسو ته یو بل چا راوړی و چې د کټ د لاندې اور بلیږي، تاسو هغوی ته وویله چې د کټ د لاندې خزانه د لاړ شه، ځای راوکنه، ځای هغه راوکنستو خزانه میلاو شوله. اوس دا ځل سړی تاسو ته راغی، هغې هم حقه خوب ووایو. ویل حضرت جي خوب مې لیدلی دی چې د کټ د لاندې اور بلیږي، تاسو هغوی ته تعبیر ورکړو، ورته ویل لاړ شه، تاسو ورته ویل لاړ شه کور دې اور اخلي هویال بهر کا. ویل هو. ویل دا څنګه خوب یو دی او تعبیرونه بدل دي. نو دی ورته ویل ګوره هغه بل یو چې خوب لیکدلی و هغه یخني وه، په یخنۍ کې دا خوب کتلی و. نو په یخنۍ کې خو اور نعمت دی. نو ما د هغې نه تعبیر په خزانې سره راویستو، او دې ملګري چې دا خوب راوړو دی چونکې په ګرمۍ کې لیدلی و، په ګرمۍ کې خو اور لیدل اوس دا عذاب دی، دا خو نعمت نه دی. نو ده ته ما تعبیر ورکړو چې ورسه بچي اهل و عیال دې بهر که کور دې اور اخلي. نو خوب کله کله ډېر عجیبه وي بظاهر، خو د دې تعبیر الټه وي. څومره چې خوب خطرناک دی، ډېر دهشتناک دی، یروونکی دی، دومره د هغې تعبیر هم الټه وي کله کله. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي خوب څه دی شاګردان ورته وایي. ویل زه راغلم مدینې منورې ته، روزه مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاو شوې ده، څلور طرف ته خلک ناست دي، صلات و سلام عرض کوي. ویل زه ګورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو د خوب نه مخکې محترمو دا واورئ، زموږ عقیده ده او د امت اجماعي عقیده ده چې د انبیاء کرام علیهم السلام جسم خاوره نشي خوړی. ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی الله حی یرزق. د انبیاء کرام علیهم السلام جسم د خاوره د نشي خرابولی، دې ته نقصان نشي وررسولی. هدایه لیکي الان کما وضع د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک وسم اقا شانتی دی څنګه چې ښودی شوی و، بلکې
پرون نه بل پرون می کتاب کتو خپل لایبرری کې لګیا وم تفسیری واقعات دی کله به ته استاد وی من چلاغه نور الدین زنگی رحم الله هغه زمانه کې کوم بادشاہ چې تیر شوی دی خوب ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې راځي ورته وی دا دو سپی په ما پسې را پسې شوی دی پوری کرنا خلری کرنا ما تر رسیږي ډیر بیدار شو خو خوب په تعبیر باندې نه پوي پریشان دی دوباره د کیږي بیا خوب ګوري نبی علیہ السلام ورته وی دا د سپی ماته پسې را پسې شوی دی را رسیږي لری کمانا بیا پریشان دی علما را غواړي سهل نه ورزي دریم ځل بیا د خوب ګوري د په دریم ځل الله پیغمبر ته وی د الله پیغمبر دا سوق دی لګي د شکلونه ماته وخایا د شکلونه ورته مخامخ له الله پلان کې دی سخت پریشان دی شپې علما را وخته اخو الله ولا بادشاہان وسنی نو دا وسنی خو د مغرب غلامان دا د مغرب په ټکړو باندې ژوند تیرون کی دیو ته د الله نمخ کی مغرب په نظر باندې راځي د دې ځینې چیزي لوی وادي به وکي خو چل تلاړ شي به هیڅ هم نه وي خو د الله په کړه مې ډېر سخت وي الله چې راونی شي به ته پته ولګي نن پرویز مشرف ته وګوره په حالات باندې هغه چې چغې لګولې هغه دینی مدرسې ختمول غوښتل هغه علما طلبه د معاشرین ختمول غوښتل هغه د فرعون په لهجه کې به خبرې کولې مې هو ززیما کاش کنه هغه ته څوک ورخی چې پرویز مشرف صاحب ننغه مدرسې مشته دی هغه علما مشته دی هغه طالبان مشته دی هغه دینی ګلشنونو مدرسې الحمدلله آباد دي نن تر ذلت په حالت کې پروت ثم لا يموت فيها ولا يحيى نه د مرګ راځي نه ژوند دی کېږي او بل عذاب به مسلط شو عدالت ورته پانسی وروله ماته یو شاګرد بل ورځوي ماته وایي چې دا خو ورسره احسان وکړو کنه دی عدالت ما ورته څنګه احسان وکړو ما ته یو هغه په دې حالت کې پروت دی چې نمبرې ونه ژوند دی کی او چې عدالت دې پانسی کې احسان به ورسره وکړي کنه د مصیبت نه به اخلاص کی نوازم په مصیبت کې پروت دی مونږ الله دې دغه ذلت نور موږت کی او الله دې دنیا د لپاره عبرت وګرځي دا الله کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے اللہ چې انسان راغلی سي ان بطش ربک لشدید الله پکړ به ډېر سخت وي دا د زرګونو علماء طلباء قاتل چې راخي په وینو کې ردی ظالم لاسونه پراته دي ودلته دنیا کې ک الله تعالی سزا ورکیم کور نه کی دته خو شروع ده هر چا ته الله دنیا کې نه ورکی دا بازو ته ورکی عبرت وګرځي خدا آخرت سزا سره بسکه چې مخکې ورسي کاش دی حکمرانانو ته عقل راشي چې موږ د دوه ورځې دنیا د پر خپل آخرت تباہ کوو بربادو بهر خبره به کوله نور الدین زنگی رحم الله علماء راو مخدلا ول دا څه خبره ده زه په دغه نه پوهیږم روټه وکړه مدینه منوره په وخت کې محدود و په خپل په دروازه نه د کسان راځي ول چې اعلان وکړي چې مدینه منوره یو څوک پاتې نشي د یو کس راځي د مخ ته خپل ګوري صحیح کوي حضرت خلق ختم شو دی په ذهن کې وسغه یری راغسته او جلدی ده چې دوه کسان خو را نغله خو ما ونه کاته ورته وی خادمان نوکران حضرت جی خلق ختم شو نه دي ختم شوي چې کسان دی پاتې دي د بمنډ ولجی او دوه کسان دي خو هغه پیران دی عبادت گزار دی خو د خپل خانخانه نوزي د چې کله ول مونږ به ورشو په منډو جلدی ده په منډه باندې روان شو کله چې دیو دې کوډګي ته ورننه وته چې تای خو رکړې چې تای چوته کړلا خودم په دغه حالت کې جلدی هم راغستره غصې هم راغستره دیو ته څه کوي دلته مونږ خپل عبادت کو چې تایانې چې یو شی بل شی اخیره غزي کې سورنګ وروته غاڼه یې خده ورته په دې باندې څه کوي ورته حضرت جی مونږ دغه خپل عبادت کو خپل دغه مراقبه کو ځان کنټرول نکړل شو ورته کله پوری به دروغ وایي به په خپل باندې دې سورنګ ته دې ورننه وته علماء فرمایي دیو اخیری سر تر رسیدلی دیو عیسایانو د دې کوشش دا و چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک او د ابوبکر او عمر رضی الله عنهم دا وایي جسمونه مبارک د دې نه خو پیو واسو منتقل کو خو دلته مزید اخیری ځای پاتې چې کار به کو زلزلہ بور باندې راغله مخکې نو شو د په خپل ورننه وته د نور الدین زنگی رحم الله پرونه بل پرونه کتاب کتو د چې کله ورغه زه ورته کولاو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارکي کولاو شو علماء دی امت کې صحابو نرسته ده دی نور الدین زنگی رحم الله دی ور مخکې شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارکي خپل کړ او به د وبول پورې خکته زمکه د روزي مبارک نه غیر چا پیر دی راو کنه ستو سیسه وسس
دغلته د سیسې دیوال جوړ کو د وګو پوری او فولادي دیوال جوړ کو د چا پلار په څه طریقې سره دغلته نشو دس او دا کسانه بوتل د پانسي کړل نو خبره مې کول د خوب نه مخ کی خبره ډیره وګد شو را چې کله کله خوب ډیر عجیب وي خدای تعبیر الټوي امام اعظم ابو حنیفه مولا ورته یو خوب پریشان کړم خوب څه خوب دی حضرت جی استاد جی څه خوب دی ورته وی زګورم د روزي مبارک نه خلک ارد گرد د قبر مبارک نه ناز دي ول زګورم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ول زه قبر ته ورکوس شوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اډو کې مبارک را جمع کوم د لاسونو اډو کې په لاسونو کې لګوم د خپو کې لګوم د سر کې لګوم د ملا کې لګوم او په دې باندې چې کوم دوړه دې ته پوکې ورکوم د لری کوم اوس دې خوب ته پریشان شوم دې خوب ته حیران یم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک د امت اجماع ده احادیث او روایت ور باندې موجود دي چې زموږ هغه ته نقصان نشي رسوله هغه الان کما وزیر څنګه چې خو دې شو تر اوسه پورې موجود دي د خوب پریشان کړم او ورته حضرت جی د پریشانی خبره نه ده امام ابن سیرین رحم الله نږدې موجود دی هغه ته خوب ورړو دته دا خوب راوړو امام ابن سیرین رحم الله ته اچھا چې ورنه تاسو کو امام ابن سیرین رحم الله بار بار تاسو کې دی ورته خوب بیان کو هغه ته دا خوب چا کتل دی دیورته حضرت جی چاچی بولیدل دی هغه مونږ من کړي زمانو ما خلای دی بار بار اصرار کوي دیو جو انکار کوي چا کتل دی نو مې څه دی دیورته انکار کوي نه منا خلی امام ابن سیرین دی مولا ورته فرمایي دا خوب په دی وخت صرف او صرف د امام اعظم ابو حنیفه مولا کې دی شي د بل چا نشي کې دی به ورته فرمایل ول چاچی دا خوب کتل دی الله رب العالمین بداغنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین دا غره سنت او دا غره تدوین والا کار اخلي چې تر وسه پوري دې تر دین مخ کې هیڅ څوک نه دیتلې لم يسبق دین مخ کې هیڅ څوک د دین مخ کې شوی نه دی کار ته دا به یو دې کار کوي او دا محترم حقیقت د مشرق نه مغرب پوري شمال نه جنوب پوري نن تاسو ګورئ څومره فرایض دي څومره واجبات دي څومره سنن دي څومره مستحبات دي څومره مکروهات دي څومره یعنی دا ټول پټول امام اعظم ابو حنیفه مولا تدوین کړی دی را جمع کړی دي تبلیغی ملګرو سره کله لاړ شي دیو تعلیم الاسلام راواخلی تا ته په داسې کې دومره فرایض دي تا ته په منځ کې دومره واجبات دي دومره فرایض دي دومره مکروهات دي تا ته پر واوري ته یو د قران ورکه ورته دی نه یو پنځه لسکاله کې راو بس در تدوین نو عرض میں کو د نعمان دریم معنا اغسر خوشبودار واخو ته ویل کیږي په عربی ژبه کې چراغي خوشبوئی تر لری پورې رسیږي یعنی د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په ذریعہ سره الله رب العالمین د دین تدوین دین د کارنامه سره انجام کړلا الله رب العالمین د کارنامه د امام اعظم په ذریعہ سره سر ته ورسولا چې نن دنیا دا غینه مستفید کیږي دنیا په غي باندې عمل کوي او دنیا تر سنت او خوشبوئی پوره دنیا ته رسیدلې الحمدلله مشهور محترم په نعمان سره نه دی ډیر کم خلک دي چې هغه په نعمان ته وي او هغه په پیوشي چې دا څوک دی امام نعمان دی حد که څوک نه پیژني خو خپل نوم د نعمان دی مشهور دی په ابو حنیفه سره ابو حنیفه خلکو کې مشهور ده د یو قصه مشهور کړ دی او بعضی حاسدینو او بعضی دشمنانو د امام اعظم ابو حنیفه مولا دا قصه مشهور کړي د خلکو خلو ته رسولي ویره امام اعظم ابو حنیفه مولا ته یو مسله راغله امام صبر مولا په مسله باندې نه پویدو د لورو د حنیفه په نوم باندې امام صبر مولا خپل غلور راوختلا ول د غلور راغله امام صاحب نه تاسو کې ولی پریشان ای امام صبر مولا ورته دغه یو مسله په خښوي د ماته حل ناراضي د دې وجه نه زاغې ته پریشان یم ول لور ورته وی چې د مسلې حل بدر ته دروخه مخ زما یو شرط دی پلار ورته وی څه شرط دی ورته وی زما نوم به خپل نوم سره لګي کونیت به زما په نوم سره ابو حنیفه ول امام صاحب مجبور او هغه شرط یې ومنو لور ورته مسله حل کړه یاد ساتي د من غلط قصه ده لا اصل لها ایسا اصل نه لري امام اعظم ابو حنیفه مولا صرف یو زوی او اولاد نور نو هغه زوی نو حمادو د چون کې د استاد نومونو د استاد په محبت کې خپل بچی د حماد نوم کې خودو اکثر چې موږ مسانید ګورو امام اعظم ابو حنیفه مولانا کوم روایت نقل دي حدثنا حماد قال حماد حدثنا ابو حنیفه قال حدثنا حماد
شاګرد محمد دی استاد محمد دی هغه شاګرد خپل زوی دی چې استاد هغه نامه په محبت کې ور باندې خو د حنیفه په نوم د امام اعظم ابو حنیفه مولا بچی نشته دا درو خبره ده من غلط قصه ده د امام اعظم ابو حنیفه دشمنانو مشوره کړی دا ابو حنیفه ورته ولي ویل کیږي مختلف وجوهات علما لیکلي ګورئ یو وجه حنیف دوات ته ویل کیږي اوس اونشته مخ کې دور کې و دوات او مشوانای به ورته ویل دوات به مرتبل قلمونه په دې بم لیکل کول دا پینونه بل پینونه پوینټر دا سيزونه نو وروخي دا خو د روسته دور ایجاد دی دا سيزونه نو دا خو د جدید دور سره دار عالم مخ هغه دور کې قلمونه دي دواتونه دي سیغان دي ما د خپل وخت کې مهد چې موږ چې کله خط زده کوو خوشخطي هم دغه دواتونه بر سره او تختې بر سره او صحیح بم جوړ کړي و دا بم لیکل نو یو وجه علماء دالک الدوات ویل کېږي حنیف ویل کېږي دوات ته حنیفه رشمانی ته ویل کېږي چې په کوم کې صحیح جمع کوي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ګڼ استادان دي د علم په حصول لپاره د سرګرمو چرته یو چاته ورتل احادیث دا غن اوریدل بل چاته او شرایط هم ډېر مضبوطو د څو شرایط او امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ان شاء الله زه به بیا ذکر وکړم بس تفصیل وکما چون کې دوات به هر وخت ور سره دیو جن مشهور شو ابو حنیفه دوات والا دا ابو نه دی ابو دا صرف په معنا د پلار سره نه راځي دا صرف په معنا د پلار سره نه راځي ابو په عربی ژبه کې په معنا د والا سره راځي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راغی کور ته علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسیح نبی صلی الله علیه وسلم تراغه الته چوکته علی رضی الله تعالی عنہ په خاور کې پروت دی بدن په خاور باندې کړ شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی قم یا ابا تراب پاسې گئے خاور والا دې معنی نه چې خاور پلار پاسې گئے قم یا ابا تراب پاسې گئے خاور والا ابو هريره مون پیژنو او دې سمانه د ابو هريره د پښو پلار نعوذ بالله نه پښو والا خاور والا ابو تراب خاور والا ابو هريره پښو والا ابو حنیفه یعنی دوات والا دوات خلفان ور سره دي چرته سید راشي غرزان سره ولي کې محفوظه کې ابو حنیفه معنا دوات والا او علماء نن مسحر می کتر منسبسي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې د کوفه په کم جامع مسجد کې درس ورکاو دی کې با 400 قلمونه او دواتونه د تیار هر وخت ورته په درس کې خلکو به ډیر زیات وو خو بغنوا خو دی کې هر څوک لیکون کې نه وو بیگم مسعودن می کتر امام شافعی رحمه الله حالات یو ذکر راغلا بس شروع میکړه دی امام مالک رحمه الله په دې پسې درته خبره کوم هغه وخت هر چا لیکل نه او وی حافظي وی اوسس به واورې د ذهن کې محفوظ شو بس دی ویل امام مالک رحمه الله مجلس تراغله مدینه منوره ته د درس حدیث حلقه شروع ده ول خلق سره قلم دوات ور سره د ځاج نبی مسافر یم را ورسېدم قلم دوات ما سره نشته ول ټول خلق لیکل کوي چونکی امام مالک رحمه الله لګیا دی ول ما وی کزه دغه سي خاموش کیرم د ته ګورم کې د شي دی بیا د ویو غني ول جمعات کې دغه وخت کې یو چخ چې میرا واغستو ول دې چې کله حدیث وای زه په لاړو باندې را چخ چې دغه سي دغه کوم اول بیا په دې باندې لیکل کوم امام مالک رحمه الله ما ته ګوري خو ول سنوي ول چې کله درس ختم شو زه راو ته ما ته د تاسو کولا وای ما ته حدیث مې لیکلا وای ما د الله سره ونه چې کوم دی وخایا ول ما نه زغور په غیبه باندې ونشتره ول ما ته درجی قلم دوا تر سره نه وو ما به د بیو غنل چون کې هغه شکل مشابهت مې راوي سره اختیار کو ما هم لیکل شروع کړم ما تاسو خفه نه شي غوسه نه شي به د بیو نه غنئ ول ما ته چې تا یو واپس کار ولیکو چې اوس څه ولیکل کېده نو تا درچل ول ما ته حضرت جی د زړه باندې مې ولیکل ول ما ته شروع کيو ما ته واورو ول ما ته ټول راته چې ما ته یو واورو ول 25 احادیث سندن متنن چې په دې درس کې نن درس کې د کم بیان کړي و ټول مورته پر واورو ولا به ما د وسو پر کم زی مورته مکیه ما به نور تفسیر نو هغه وخت یو چا چې به واوري دا هغه یاد شو زمونږ ته حافظي نه وي او دا نن سبا دور کې خو محترم دا فحاشي او یعنی عروج تر رسول الله ذهنونه چې اکثر خراب دي کنه دا بد نظر یا سر دی محترم دا بد نظر انسان تباہ کوي اکثر ملګری ما تراشي ما ته ذهنم کار نه کوي یو څه زیات کو بیا نه یریږي سو وظیفه د وخای زه ټیم د ټولو لوی وظیفه دایا د وسته د نظر غلط استعمال پرېږ دوا
چاہے فیسبوک کې دی چاہے دغسې دی دا نظر چې څومره غلط استعمالېږي دغومره ذهن ورسره تباه کېږي. د حافظان تاسو وګورئ په سترګو حافظان چې د دیو حافظې وګوره د ظالم ته تر کارډ نمبر موبایل ته چې روډ کړي زما سره یو حافظ او سبقونو کې به او دې ظالم ته 200 نمبر یې مونږ موبایل کې راړو دته به ویل پلان کې نمبر دی وکړ کړ شروع وشو بلا بلا فرض ټول قصه به درته وکړ. چونکې د دیو د نظر غلط استعمال نه کېږي د دیو چې ذهن برابر دی. او دویم نمبر کله د شپې سړی سملی د سورة الانشراح علم نشرح لك صدرك سورلس پیری وي او د خپل سینه باندې کوفي نو په دې سره انسان چې څه یاد کړی وي دا ورته یاد پاتې کېږي بیا ورنه هېرېږي نه علماء لیکلي دي. خو اصل څیز دا د نظر غلط استعمال د دې نه سړی ځان وساتي حافظه مضبوطه شي. بهرحال عرض مې کوو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په دغه مسجد کې 400 تواتونه پراته وو نو مشهور به دې باندې و ابو حنیفه دوات والا. او دویم نمبر علما فرمایي په دې کې نسبت د دین حنیف ته د اسلام صفت دار دین حنیف فطرت الله التي فطر الناس عليها هغه دین چې هر قسمه کوګوالي نه پاک دی د هر قسمه گمراهی نه پاک دی د هر قسمه لوړو جوړو نه پاک دی د هر قسمه غلطو نه پاک دی. دین حنیف سیدھا لارا سیدھا دین والا فطرتی دین والا ابو حنیفہ یعنی دینی حنیف والا دغه طرف ته نسبت دی. ابو حنیفہ دینی حنیف والا سیدھا لاری والا او د دې وجه نه ورته ویل کېږي ابو حنیفه دغه دوه معنی ما تاسو وړاندې ذکر کړل. علماء نور هم تفسیر سره لیکل کړي خو زه هغې ته نظم. دریم نمبر محترم خپل نوم نعمان دی مشهور دی د ابو حنیفه په نوم باندې. ابو حنیفه ورته ولې ویل کېږي د هغې ما تفصیل له تاسو په وړاندې وکړو. دریم نمبر د پلار نوم یې دی ثابت نعمان ابن ثابت د پلار نوم یې څه دی ثابت. او دا ثابت محترم او د مور هغه لوی بزرګانې دي. حالات چې ګوري امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نکاح د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پلار یعنی پلار خپل بچی په کوفه کې دی اسلام کې داخل شوی دایر اسلام کې علی رضی الله تعالی عنہ ته کوفه کې غیږ کې راوړو ورته وایي زما دې بچی ته په خوله کې لاړې ورکا او دې ته خیر دعا وکا. علی رضی الله تعالی عنہ ورته په خوله کې لاړې ورکړلې په سر باندې ورته لاس راخکو او د په اولاد کې د لپاره د خیر دعا وکړه. علما فرمایي د علی رضی الله تعالی عنہ هغه دعا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په حق کې قبول شوه. لاره هغه بزرګ دی عموما دغه واقع ما اکثر تاسو اوریدلی وي او بزرګ د ناس ته په وله باندې او داس کوي وبر روان دي نهر دی په دې دوران کې ومن راغله هغه منې راونی ولا هغه وخړه چونکه مثلا دغه د شرعي یو دغه معمولی سیز دی دغه د ځای کېدو خطر ده تر واغسته استعمال لیکله مباح دي ګناه نشته لیکن لوی خلق حسنات الابرار سیئات المقربین دغه درجه اوچته ده. دی وجه محترم زما استاد دغه حالت بدل وی زما استاد دغه عروج بدل وی زما استاد دغه رفتار او سفر بدل وی هغه منې راوغسته وې خوړه ځان سره سوچ کې ثابته ک الله دنه د قیامت پورس د بوزو کې چې د منه دی ولې خوړه څه جواب به ورته ورکې د هغه ځګینه فیصله وکړله دغه ولې چې رقم طرف راغلی د سفر کوي روان دی کافی سفر او مسله وکړو یو زیته ورسېرو دغلتي یو باغ دی د دینه د مڼو څانګې رزوړندې شوې دي یقین پوره راغی چې دام د دې باغ مڼه باغ ته داخل شو د مالک سره ملاو شو هغه ته خپل قصه واقع بیان کړله ما پلان کې کې ودس کوو الته مڼه راغله هغه مې وخړله اوس مې خپل ضمیر ملامت کوي د الله یری دې چې تراوس دی ما چې الله کر قیامت پورس تبوسو کې ثابت دغه مڼه دی ولې خوړه جواب بسور کې حضرت جی سره اجازه د پاره راغله ما ته اجازه وکي که تاسو پیسې غواړئ معاوضه غواړئ څومره غواړئ درکما حضرت ما ته اجازه وکي ذکر قیامت پورز الله ته جواب نشم ورکولای. اگر باغ مالک هم ډیر زورور سره وغورته یې اجازه نکوم معافي نکوم دیورته معاوضه واخلا پیسې واخلا اگر ته په پیسو باندې معافي نکوم تابې تاسو ولې خوړه دیموي ورته خو ته معافي تر غلې دومره لري مې سفر کړل بار لګیا راوي نکوم معافي اخر کې اگر ته معافي به وکم راځي شو په یو شرط ورته بس شرط زما یو لور دغه سره نکاح کوي وغلور مې بستر وړاندې دا په جبه چاړې دا وګونو باندې کڼه دا
پخپو لاسونو باندې شل ده اوس دغسې چې په غوږونو هم کڼه ده او په ژبه هم چاړی ده او په سترګو هم ړنده ده او په لاسونو خپو هم شله د انسان شو ټول عمر به ته خدمت کې د حیران شو الله د یوې مڼې قیمت ډېر زیات پرېوتو لیکن الله والا د بیا د ځان سره سوچ گئی دنیاي ژوند او زندګي د یو چا په خدمت کې به تیر شي تیر دي شي لیکن کله قیمت په ورځ الله تپوس کې پلان کې دغه مڼه دی ولې خوړ څه جواب ورکې دې تیار شو ټیک ده نکاح وشوله کله چې رخصتي وشوله د خپل کور کمرې ته راغی یو چغې وواله بېهوشه شو کله چې هوش کې راځي هغه سخر هغه د باغ مالک سخر هم سر ته ناست دی دنه تپوس کوي ولې نن ورځ خو ستا خوشحالۍ ده بېهوشه ولې شوې چغه دې ولې ووهله دی ورته وایي محترمو جواب د اورېدو قابل دی ورته وایي نن په ژوند کې اول ځل دی نن په زندګۍ کې اول ځل دی چې زما نظر هغه په پردۍ زنانه جنۍ باندې ولګېدو هغه ورته وایي دلته په پردۍ څوک نشته درېم د تا ښځه ده دی ورته وایي زما ښځه نه ده ولې نه ده ما ته خو د دې پلار دا ویلي وو هغه سخر ته وایي تاسو خو ما ته دا ویلي وو چې دا ړنده کڼه ده دا شله ده لاسونو خپو باندې معذوره ده ویل زه خو چې راغلم ما خو مزیداره برابر ده سترګې ټیک دي غوږونه ټیک دي ژبې صحیح ده خپې لاسونه ټیک دي دا خو پردۍ زنانه زما کمرې ته راغلې ده زما اچانک نن په هغې باندې نظر ولګېدو هغه سخری ورته وایي د جنۍ پلار د باغ مالک ورته وایي ساده سړي د زما په خبره پوه شوی نه یي زما لور ما چې وایي شله ده ما وایي د ګناه د کارونو نه شله ده د دې چاردیوالۍ نه ده چېرته نه ده وتې بهر نه ده تللی ما چې وایي په لاسونو باندې شله ده په دې لاسونو باندې چېرته د الله د ناراضه کولو د الله د نافرمانۍ کار نه دی کړی ما وایي شله ده په دې غوږونو باندې ته نافرمانۍ اواز نه دی اورېدلی یی د مور اواز اورېدلی دی یا د پلار دې کور کې د دې نه علاوه څوک هم نشته دی زموږ دغه یوه لور وه په دې ژبه باندې د الله د نافرمانۍ خبره ژوند کې نه ده کړې په دې سترګو باندې د الله د نافرمانۍ کتل نه دي کړې ما د هغې نه تعبیر وکړو په دې سره چې زما دغه لور دا د ګناه د خبرو نه چاړۍ ده دا د ګناه د کتلو نه ړنده ده دا د ګناه د اورېدو نه کڼه ده دا د ګناه د تلو د نیولو نه دا شله ده ویل ما ورنه تعبیر په دغې سره وکړو زه هغه ورځ پریشانه وم زه په سوچ کې وم ما ویل د دغسې پرهیزګارې د دغسې تقوادارې لور دپاره به چېرته نیکه رشته میلاو شي خو هغه ورځ چې ته کله راغلې زما باغ ته تر یوې مڼې د اجازت دپاره دومره لرې راغلی وې یو مباح څیز و هغې دومره دردولی وې زما باغ ته راورسېدې ما ترې پیسې هم راکولې ما نه دې معافي غوښته بېقراره وې ته بېقراره وې ته په پریشانۍ کې وې د یوې مڼې درد زما باغ ته رارسولی وې ویل ما په زړه زړه کې ځان سره فیصله وکړله د دې سړي نه د دې بچي نه د دې ځوان نه متقي ماته نشي میلاوېدی د دې ځوان نه پرهېزګار ماته نشي میلاوېدی د دې بچي نه د دې ځوان نه الله والا تاته نشي میلاوېدی چې دغسې یو پرهېزګار او متقي شته دی راشه د خپلې لور نکاح نن غنیمت وګڼه د دې سره وکړه ویل زما مطلب بچو دغه و تاسو ګورئ محترمو جنۍ د هغه درجې ده چې تر اوسه پورې کبیره خو ځکه صغیره ګناه نه ده کړې معصوم صرف انبیاء کرام علیهم السلام دی هغوی نه علاوه څوک معصوم نشته البته محفوظ په دې امت کې شته دی مولانا قاسم نانوتي مولا چې دارالعلوم دیوبند بنیاد کې ښودو اولنۍ خښته او ګټه چې ښوده قاسم نانوتي رحمه الله اعلان کوو زه به د دارالعلوم اولنۍ ګټه په هغه چا باندې ږدم چې تر اوسه پورې صغیره ګناه هم نه ده کړې وړوکي ګناه بیا یې بزرګ راوستو اولنۍ کاڼه د دارالعلوم هغه کې ښودو ګوره په ژوند کې دې زنانه تر اوسه پورې کبیره ګناه خو لرې خبره ده صغیره ګناه هم نه ده کړې دا سړی د هغه درجې دی خاوند چې هغه په ژوند کې چېرته صغیره ګناه نه ده کړې الله محفوظ ساتلی دی د علي رضی الله تعالی دعا ده د هغه درجې بزرګ دی په ځوانۍ کې وز دا بزرګ او دا بزرګه تربیت د دواړو په دغسې کورینو کې شوی و چې کبیره څه کې صغیره ګناه یې نه ده کړې کله چې یو ځای شو کور یې جوړ شو د دیو بچی وشو هغه بچی نن دنیا په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سره پیژني انشاءالله العزیز روانه جمعه کې زه به بیا تفصیل ته لاړ شم دته امام اعظم ولې ویلی کېږي خو نن مې ابتدایي د هغه د مور پلار تفصیل دا د علي رضی الله عنه دعا وه پارسي النسل رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د صحیح حدیثو کې د بخاري مسلم نور خلک یې مزداق کېدی شي صرف
حصر نه کو بدل کی خو کامل مصداق د علماء په گواهی سره امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی او دریم نمبر د امام صاحب رحم الله خپل نوم سو وای نعمان سره مې و د پلار سره مو ثابت امام ابو حنیفه رحم الله مشهور بس سره ابو حنیفه او دغه منګړت قصه ذهن نو واسي چې امام صاحب رحم الله یو ولور او فلا فلا د حاسدین او دشمنانو جوړ کړی دي الله رب العالمین دې زموږ د اسلاف سره موږ ته محبت نصیب کړي مزید تفصیل ور روان رجوع کی کوم